سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. زما عزتمندو محترمو بزرگانو اورونو دوستانو د حجیانو قافلې روان شلې د مکې غاړې ته او کله چې د حجیان روان شي نو د عاشقانو زړونه هغه ورسره الوزي چې مونږ به لاړې د مکې غاړې ته والوتلې. ابراهیم علیه السلام او د هغه زوی او دغه خاندان دغه ځای کې دغه مکې کې ډېرو قربانیانې را کړې دي. د مکې دا ښار د الله جل جلاله دا کور بیت الله او د دې عظمت د دې رستو هغه قربانیانې دي نن به موږ له پکار ده چې دغه قربانیانې مخکې ته کو او دې ځای ته ځان ورسو. ابراهیم علیه السلام مکې ته څو ځله راغلی دی او څومره وخت تیر کړی دی دا هم یو د قربانۍ قصه ده. کله چې ابراهیم علیه السلام ته حکم وشو چې ته اسماعیل علیه السلام الله جل جلاله ول زوی ورک بوډاوالي کې لاولنا بچینو د ابراهیم علیه السلام بچینو خزای شنډي وا په بوډاوالي کې ولا الله جل جلاله ماشوم بچي ورک بیا هغه د پایو دی لا د مور پیس کې دمر ماشوم توپ کې امتحان راغی ولی چې ابراهیم علیه السلام امتحان الله جل جلاله اخلي او الله جل جلاله ته پته ده چې د زما د امتحان کې پاس کیږي او دا غواړي الله جل جلاله چې د ما سره چې کوم عشق د چاغې کې څوک حایل جوړ نشي. اسې تاسو سوچو کوي بوډاوالي کې الله جل جلاله چاله زیرا کې هغه ورسره څومره مینه ساتي. نو اوس الله جل جلاله ګوري امتحان اخلي چې دغه بچي زما اور د ابراهیم علیه السلام د مینې منځ کې حایل جوړېدی شي که نشي جوړېدی رکاوټ جوړېدی شي که نشي جوړېدی. نو لاولنی حکم الله جل جلاله سکی ویدوله بوزه شام نه روان دی د میشتو سفر دی پیادل. ابراهیم علیه السلام خپل بچی په شاکړ دی او ورسره خپل بیبي د هاجر علیه السلام او دا روان دی راځي الله جل جلاله ورته چې مکې ته بوزه دی غرونو منځ ته هیڅ شی نشته اوبه هم نشته هغه ځای کې دی غرونو منځ ته بوزه او دلته دی دواړو لا مور لا او دی بچی لا خوشې بیابان که پرېږده او تر نه راځه واپس ته به ورسره هم نه پاتې کېږي. کله چې ابراهیم علیه السلام خپل بیبي او دا بچي الته پرې خودل
او واپس ترنه روان شه. نو چې کله واپس روان شه نو د ښځې ورته شاته را آواز وکړه چې ته موږ له چا ته پرېږدې؟ صرف لږ غوندې داسې نوی غوندې غوټه ده، هغې کې لږ غوندې کجوري دي، نور هېڅ شی نشته. دلته خوبونه نشته، دلته خوراک نشته، دلته څوک انسان نشته، بلکې جاندار شی نشته، د سره نه چرنګ پرند هم نشته دې ځای کې. ته موږ له چا ته پرېږدې؟ ابراهیم علیه السلام جواب نه راکړي، ودرېږي دا خبره وکړي، جواب نه راکړي، بیا روان شي. دا بیا پې آواز وکړي، بیا هغه ودرېږي، جواب نه راکړي. په درېیم ځل باندې دا ورته ووایي، هغه هم د ایمان والا وي، الله امرک بهذا، الله درته حکم کړ دی چې داسې کار وکړه؟ یا والله راته حکم کړ دی. مخ ناړي تیار دی، وړوکی ماشوم دی، زنانه ده، خوشې بیابان کې پرېږدي، دا هم څه زړه دی، د هغې باوجود مخ ناړي. که زما زړه کې چېرته لږ غوندې د دوی د زړه هغه میلان پیدا شي، نو زما ور د الله جل جلاله د مینې منځ کې، د عشق منځ کې رکاوټ جوړېږي. مخ ناړي او بیا روان شي، لاړ شي، دوله پرېږدي، شاته نه هغه کجوري هم خلاصې شي، اوبه هم خلاصې شي، او دا دومره لوږه راشي چې د اسماعیل علیه السلام مور بیبي هاجره د هغې پی وموت شي، دومره لوږه راشي، د ماشوم له نه پی شته، نه اوبه شته، نه خوراک شته، او دا ماشوم لوږې نه جاړي. نو دا مور د صفا غر ته وخېږي، داسې ډېرکۍ غوندې ده د غرونو منځ کې، او بره څه وګوري، څه اواز مواز وکړي، شی نشي، بیا کته کوشي، او چې کله د واده منځ ته شي نو بیا منډه ووي چې دا بچی ورته د صفا غر نه خو هغه ورته ښکاري، کته د کعبې سامره کوم ځای کې چې کعبه جوړه ده، زمزم اوبو کوی دی، دغه ځای کې اسماعیل علیه السلام دی. او چې بیا کته شي او دا زوی درنه پناه شي نو بیا منډې ووي چې چېرته څه شرمخ رانه شي، ځناور رانه شي، د بچی راله بونځي، او بیا د مروه غر ته وخېږي. یو غر ته د صفا غر دی، بلې غر ته د مروه غر دی، او دا د دې منځ کې چکرې لګي، څوک اوبو والا، څوک انسان، څوک حیوان، څه چې بي سامړه راځي، لوږې نه مرو، تندې نه مرو. دې کې څه اواز دې من ته ولګي، چې اواز ولګي دا د اسماعیل علیه السلام خوا ته چې منډه کړي، نو هلته جبریل علیه السلام راشي او خپل وزره راواچي، او د ده د اخپو، د اخپې چې کوم ځای کې داسې خوځي او تړپاویږي د لوږې نه او تندې نه، هغه ځای نه د اوبه راوخېږي. نو د اسماعیل علیه السلام مور هغه د اوبو ته داسې لپو کې داسې ټولي او د ډډو نه ورته خاورې چې دا اوبه ضایع نه شي، او زم 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 دا اوبه راټولي داسې چې دا ضایع نه شي، موږ له خو د اوبو ضرورت دی. نبی علیه السلام وی د الله د اسماعیل مور منته بیبي هاجرې منته رحم وکړي، الله دې دا وبخي، که دې چېرته دا اوبه منې کړې نه، دا به اوس یو وله وه، روانه وله به وه. زمزم اوبه دې ځای کې دا یوه قصه شروع شله. بیا دې نه وروستو د اسماعیل علیه السلام مور چې ده، دلته بیا قبیله بنو جرهم راځي، او دا اوږده قصه ده، او هغه دو سره آبادیږي، او بیا د اسماعیل علیه السلام په دویم ځل باندې چې پلار راځي نو بیا څه لپاره راځي، بیا هم ډېر غټ امتحان دی. خو دې باره کې به بیا صرف مختصر غوندې دا اوس ته وایم، نور به بیا بلې جمعې کې دې باندې خبره کوم، ځکه چې د دې تعلق قربانۍ سره دی. دویم ځل باندې ابراهیم علیه السلام راغی، او اسماعیل علیه السلام دومره لوی شی دی چې د ګرځېدو قابل دی، بس د سره منډه راتړ د ولی شي، د ده څه په ښېګړې باندې راتلی شي، نو بیا ځان سره څه پیغام راوړ دی. هغه لاولني امتحان نه، دا امتحان ذات ګران دی. دلته پیغام ځان سره راوړ دی، یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک، زویا زه خوب وینم چې زه تا علالوم، اسماعیل علیه السلام علالولو راغلی دی په دویم ځل باندې، شام نه سفر کړی دی، او صرف دقې لپاره چې زوی به علالوم. هسې تاسو سوچ وکړئ، قرباني ده که نه؟ نو اوس د دې پلار قربانۍ ته حریان شو، او که د دې زوی ته زوی ورته داسې نه وي چې زه مور سره مشوره کوم، هر کې څه نه څه شی به راوړي. نو ابراهیم علیه السلام اوس دې ښځې ته پته نشته چې دا څوک دی، یو بوډا سړی دی راغلی دی، او بیا دې ښځې ته وایي چې ستاسو حال څنګه دی؟ وایي موږ ډېر بد حال کې وو، نه څه سمه خوراک شته، نه څه سم څښاک شته، او دا بد غوندې ژوند دی دلته تېرېږي.
وی ښه چې ستا خاوند راشي اسماعیل نو هغه ته ووایه چې داسې یو سړی راغلو او تا ته وصیت کوي چې خپل د دروازې درشل بدل کا. اسماعیل علیه السلام چې څنګه کور ته دننه شه د پلار خوشبو پرې ولګېدله. پیغمبران هغو ته اندازه وه نو چې څنګه د پلار خوشبو پرې ولګېدله نو هغه کور کې تپوس وکړه ښځې ته وایي چې څوک راغلو ویا داسې یو بوډا سړی راغلو وي تاسو نه څه تپوس کړو ویاو وي تاسو ورته وینو ورته وي تاسو ته څه وصیت کړو ویاو ما ته وایي چې خاوند ته دې ووایي چې د درشل دروازې درشل دې بدل کړي وي دا زما پلارو او ما ته دا حکم کړ دی چې زه تعالی طلاق راکړم او ته خپل دا تا باندې چې کوم نعمت دی په دې باندې ته ناشکره دی ناشکره دی وجه نه ما ته دا حکم شوی دی او ما ته پلار وایي زه طلاق ته آزاد دی هغې له طلاق ورکړه. او بیا لږه زمانه وروستو اسماعیل علیه السلام بل واده وکړ. بیا لږ وخت وروستو لږ زمانه وروستو دا د ابراهیم علیه السلام دریم راتلل دي. لاول یې خو دوی پرېښودل هغې نه وروستو یو ځل راغی بیا په دریم ځل باندې بیا راغی. چې بیا راغی نو کور کې څوک نشته نو تپوس یې وکړه د اسماعیل علیه السلام بیبي نه چې خاوند دې چېرته تل دی؟ وایي ښکار له تل دی. وایي ستاسو زندګي وی مونږ باندې خو دې الله جل جلاله دومره نعمتونه دي چې داسې به چا باندې وړي نه. وی ښه چې ستا خاوند راغی نو زما سلام ورته وایه او هغه ته ووایه چې خپل د دروازې درشل قایم ساته دا پرېږده مه ګورې دا مضبوطه ونیسه. نو اسماعیل علیه السلام چې بیا راغی کور ته د پلار خوشبو پې لګي نو هغه تپوس کوي چې څوک راغلو ویاو وي داسې یو بوډا سړی راغلو دوی هم نه پېژانده د دویمې ښځې خو دا شکرګزاره وه. زمونږ میندو خویندو ته دا درخواست دی چې د الله جل جلاله نعمتونه مه ټوکراوئ ناشکري مه کوئ. نبی علیه السلام زنانه دې خبرې نه ډېر زیات یرول دي او دا یې ویل دي دا یې فرمایل دي مشکات شریف کې دا حدیث دی وی ما تاسو دوزخ کې ډېرې زیاتې لیدلي یې په څه وجې منتي تکثرن اللعن وتکفرن العشیر تاسو کنځل ډېر زیات کوئ زنانه خیرې ډېرې زیاتې کوئ او تاسو د خاوندانو نافرمانه ناشکره یې که سل کاله در سره خوالي وکړي خو یو غلطي ترې نه وشي موږ دې کور کې چېرته څه خوالې لیدل دی نو ناشکري کول نه دي پکار او د دنیا ماحول سره خپل نه کمتر ته کتلل پکار دي ځان نه اوچت ته کتلل نه دي پکار دې ځای کې موږ له دا یو غټ سبق حاصلېږي. نو اسماعیل علیه السلام تاسو ته څه وصیت کړی دی ویاو ما ته یې ووایي چې خاوند ته دې ووایي چې د دروازې درشل دې مضبوطه نیسه دا پرېږدي نه وی دا ما ته زما پلارو او ما ته دا حکم کړ دی چې زه تاله طلاق نه راکوم ته تاله ځان سکې ونیسمه او تا سره ژوند تېرومه. بیا لږ زمانه وروستو ابراهیم علیه السلام په څلورم ځل باندې راځي او دا زمونږ د نننۍ جمعې مقصد دی. دا خبره مې اوږده مخکې وکړه خو مقصد او مین خبره زمونږ دې ځای پورې وه. په څلورم ځل چې راځي دې ځای کې لګیا دی او ځمکه کیني. اسماعیل علیه السلام چې راغی پلار څه کوي نو پلار ته وایي چې دا څه کوي وی حکم راته شوی دی چې دلته یو کور جوړ که زما بیت الله جوړ کا. اوس دا کعبه ټولو نه لاول نه چا جوړه کړې ده دې کې د علماو اختلاف دی. ډېر علما دا وایي چې دا ابراهیم علیه السلام جوړه کړې ده او ځینې علما دا وایي چې دا لاول نه فرشتو جوړه کړې وه او بیا ارغښتې وه بیا آدم علیه السلام جوړه کړې ده او بیا ارغښتې ده او بیا هغې نه وروستو ابراهیم علیه السلام په حق د آدم علیه السلام بنیادونو باندې دا کعبه دوباره جوړه کړې ده او دې لپاره دلیل د قرآن پاک نه وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ وی ما ته حکم شوی دی چې دې ځای کې لاندې بنیادونه دي هغه بنیادونو باندې دا کعبه جوړه کړه. نو هغه بنیادونه دي چاو هغه د آدم علیه السلام. نو دا څه دومره غټه خبره نه ده ابراهیم علیه السلام لاول نه جوړه کړې ده یا آدم علیه خدا لاولنی کور دی د الله جل جلاله په ځمکه باندې او بیت المقدس نه 40 کاله مخکې دا جوړ شوی دی. 40 کاله مخکې بیت الله دا جوړ شوی دی او بیت المقدس نه هغه د ابراهیم علیه السلام اولاد کې یعقوب علیه السلام بیا جوړ کړ دی. ښه دې ځای کې ابراهیم علیه السلام کعبه شروع کړه او د کعبې بنیادونه یې وکنستل او اسماعیل علیه السلام ورسره تعاون کوي مدد کوي. نو چې کله دا کعبه ابراهیم علیه السلام دومره حد ته ورسېده چې بیا ګټه بره دیوال منته خودو ته لاس نه رسي نو زوی والا دا ګټه راړله په دې منته دې ودرېده نن چې هغې ته مقام ابراهیم وي
څوک مکې ته تلي هغه هلته کتلي د ابراهیم علیه السلام به په دې ګټې منته ودرېده دا به په خپله اوچته شله او بره به د ګټه خټه یې ښودله او لاندې ورسره اسماعیل علیه السلام تعاون کوي او هغه ولا ګټې نږدې کوي خاوره خټه ولا راړي او دا د بیت الله ابراهیم علیه السلام په دې شکل منته جوړ کړ چې کله بیت الله جوړ شو نو الله جل جلاله ابراهیم علیه السلام ته حکم وکړ چې اوس په بیت الله منته وخیژه او اعلان وکړه وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق اوس بانگ او آیا بانگ ویل ندل تا مراد اعلان وکا یا اللہ دی خوشی بیابان کے دی خوشی غر کے ز اعلان کوما تب کم زیتا ورسی سپیکر نشتے فیس بک نشتے انٹرنیٹ نشتے زما آواز بچا پوری رسی نو اللہ جل جلالو ورطوی چی آواز تکوا اعلان تکوا رسول زما کار دے وی آغا وقت کی چی دے چا روح لبیک سم رزل ویل دے اغم رزل باغا حج کی نن دا حجیان و قافلی روانشی دی بیت اللہ تیر چاپیرا حجیان با نن سباب مکی کے گن و گنی او دم را خسته خون کے دا حجیان سپینو جامو کے یو احرام زان نا چاپیرا کڑے او بلنا لنگ بولے او دا دی اللہ جل جلالو ملنگان دا پتنگان دا التا دی کعبی تیر چاپیرا توافون کی اللہ جل جلالو نواری دا حج وجوب بارکے پکار خداوا چې د حج بارک مسائل بیان کړي خود دلته زمونږ عام مجمع داسي چې هغه کې یو کسي یا پوره کلی کې یو کسي د حج تلو والا هغه دا نور ډیر کسان وي نو بیا به د حج پوره تفصیل احکام تاسو ته بیان کړو خو د هغه په ځای منته زستاسو دا توجه یو غاړي ته اړو حج په چا منته واجب دی زمونږ نن سبا چې کوم سرکاري ریټ دی د حج دی آغا دی سرکاری حج عمر پیسی اخپل د زندگی ضروریاتو نه زیاد او کور کې سامان د ضرورت نه زیاد او دمر پیسی چې د ماهانه خرچې نه زیاتې 12 نواخله 13 لاکھ روپۍ چا سکئی هغه منته حج واجب دی ځکه چې دا سرکاری ریټ دی تقریبا د عمر اندازې سره وېما د عمره ریټ دی سرکاری حج دمر پیسی چا سکا اضافي پرتی او یا ضرورت نه زیات دمر سامان یا سونه یا شیشه دا ورڅخه پروتي داسې سړی منته حج واجب دی خو زنانو لپاره پکې یو شرط بل دی بشرط دی چې محرم ورسره موجودي او زنانو څخه زمونږ سونه ډیری لیکن هغه حج عمره قیمت ورسکی لیکن د محرم نو زاد او را زاد را ورته وي چې دسه کتوخه او د لارې مرګره د لارې سفر لپاره څومره پیسې خرچي چې دا د سکي نو د منته حج واجب دی نن سبا خو سرکاري تور منته حجونه کیږي یا قافلو سره کیږي نو داغه ته عمره ریټونه دي نو چې دمره پیسې د منته حج واجب دی اوس خو زما ډیر رونه مداسي وي چې ساوي سوق زما د حج طاقت نشته تاسو سکه یو ډیر غټه اصله ده او هغه اصله که تاسو استعمال کړئ نو بغیر څه د پیسو نه الله جل جلاله به داسې اسباب پیدا کړي چې هر یو سړی به حج وکړي هر یو سړی به حج وکړي نو موږ له پکار ده چې لوغونته قرباني ورکو دا یو عالم خبره کوي د قصې نه تاسو اندازه واخلئ د قصې نه او یو ورپسې یو د عالم یو د بزرګ قصه هم کومه دا یو عالم خبره کوي وی 2011 کې حج یا د عمره سفر منته دروما خو غالبا د حج سفر دی او التا د بیت الله سامړه په ویلچیر کې د گاډۍ کې یو بوډا زنانه ده بوډا زنانه او هغه د بیت الله سامړه د خپل ویلچیر د گاډۍ د بیت الله ته مخامخ کړه او بیت الله کعبه ته مخامخ ولا د پدې خپل د کرسي منته ناسته ده او د سترګو نه اوخ کې روان دي هغه عالم صفت داسې کوي لکه دا چې لالونه په دې مخ منته داسې راټاويږي او دا زنانه سوی دا زنانه وی چې یا الله یو کم دیر شو کالونه
زه کمیټیان یا چوما بیسیان یا چوما او لګه لګه پیسې جمع کوما اخپونه شلایما معذورایما او لګه لګه پیسې می جمع کولی یا الله چې ستاسو حج ته او ستاسو کور ته ورسما ستاسو بیت الله پسترګو منته وګورم اوس یو کم 10 کال وروسته چې دې درمیان کې زما خاون هغه وفات شو دنیا نه لاړ اولاد تمل راکړې نه دي بے اولاد وا میراث زنانه وا او زه معذور یم لیکن ما دا په اراده کړې وا چې کله به ما څخه دا پیسې جمع شلې او ما دعاګانې کولې الله جل جلاله تعالی چې ما دې کور ته ورسې ما ته د خپل بیت الله یو نظر منته اوخه نن زما سترګې یخشلې یا الله ما ستا کور اوکته نن ما دمره مشقتونه چې برداشت کړ دي دمره تکلیفونه مې برداشت کړ دي یا الله او دلته راغلی ما زړه کې مې صرف یو تمنا ده یو طلب دی یا الله تعالی معاف کړي زما معافي وکي ما نه خطایان شي دي هغه ما ته معاف کړي یو زنانه دمره تکلیفونه برداشت شي هغه نه به څه ګناونه شوي الته رسیدو لپاره دلته دمره تکلیفونه برداشت کول او بیا الته صرف یو تمنا چې الله تعالی معاف کړي وی بیا د هغه خلینه چې دا الفاظ اوزي یا الله زنن تا خوشاله کړم د دې د اور رسولم یا الله ته مانه خوشاله شه ته مانه رضا شه څومره غټه تمنا ده مونږ که لوغون دي تکلیفونه ځان منته برداشت کو نو مونږ هم رسیدې شو خو زمونږ زړه کې سي پلان کې سره هغه حجو کا هغه عمره لار زببي زما رواج دی یا خلق سره سیالي ده یا التا بیا چې دعاګانې کوم دنیا لپاره سره دعاګانې کوي خو غټ مقصد خپل دا جوړ کی دی بیت الله ته رسیدو مقصد دا جوړ کی چې معنا الله جل جلاله رضا شي او دا تکلیفونه چې کله دلته برداشت کی او دا یو روپۍ جمع کی د ابراهیم او د اسماعیل علیه السلام تکلیفونه هغه خپل د نظر سامنے کی او بیا الله جل جلاله نه غواړي دعاګانې کوي زما مقصد داو غریبانانو منګ ټول غریبانانو منګ سکه داسې اصله ده چې هغه الله جل جلاله نه غختل دعاګانې کول دا یو داسې اصله ده چې دا که منګه استعمال کو منګه بیا الله جل جلاله خامخ رسی خو زما تاسو ته یو درخواست دی منګه ډیر زیات عاجزانان یو منګه چې کله الله جل جلاله نه سوال کو یا الله مال بیت الله ته اورسای مال مکه ته اورسای نو نظر می پېشیز منتی ما څخه خو پیسې نشته ما څخه خو کوټه نشته چې زه خرڅ کما ما څخه خو جایداد نشته چې زه خرڅ کما ما څخه گاډي نشته چې زه هغه خرڅ کما غي منته حج لاړ شم عمره لاړ شم دعا غواړم الله جل جلاله نه لیکن نظر می په خپل وسایل منتی زه تاسو ته یقین سره وېما چې تاسو ته یو درخواست کوم چې تاسو دعا په داسې طریقې سره وکړئ چې خپل اسباب منته نظر مگر زوي کله چې لاس اوچت کوي الله جل جلاله تا نو دعا په داسې انداز کې وکړئ چې خپل وسایل خپل اسباب هغه رستو کوي هغه منته نظر مگر زوي بلکې دی الله جل جلاله رحمت اور قدرت منته د څه پیدا کړی چای ما د اسمانونو چا پیدا کړی دي د زمکه چا پیدا کړی دا د مال روزي څوک راکړي الله جل جلاله رحمت څومره لوی دی دی الله جل جلاله قدرت نه بغیر هیڅ شي نشي کېدلی کله چې زه دعا داسې طریقې سره وکم چې زما نظر دی الله جل جلاله الله تعالی نه خیمه منګه دعا کو او دعا سری الله تعالی خیمه چې یا الله پلان کې سړی ته وای چې مال قرض راکې او پلان کې سړی ته وای چې ما سره تعاون وکي او پلان کې خان او پلان کې مالدار سره دی خبره الله ته دعا به کوم الله تعالی مخه الله نه یقین سره دعا وکي زما دی الله جل جلاله منطق قسمی دا اعتماد او دا باور په الله جل جلاله منطق دا چرته نه ځای کیږي خو مونږ یقین سره دعا نکو زمونږ نظر په خپل اسباب منطق وسایل منطق نه نظر دی الله جل جلاله رحمت منطق او نظر دی الله جل جلاله قدرت منطق او بیا دعاګانې کول خامخ الله جل جلاله دعاګانې قبلي حضرت سفیان ابن عیینه رحمت الله تعالی علیه غټ محدث تیر شوی دی او تابعینو کې مشهور تابعی دی
او ډیر زیات حدیثونه نقل کړ دي د نبی علیه الصلاۃ والسلام او د حدیث هر یو کتاب چې کولاو کوي تاسو له بددي امام نوم ملاويږي د اس کار روزګار نو د صرف یو عالم او د علم درس به کو او خلق ته به علم خو نه روزګار او نه سکارو او د عمر 91 سال د عمر او دیوی چې ما د 91 سالو کې اتیاز الحج کړ دې لیکن طریقې سوا د امام صاحب طریقې ته ګورا سفیان ابن عیینه رحمت الله علیه طریقې ته ګورا هغه طریقې سره دعاګانې وکړي بیا الله جل جلاله قبلې کنا وې ما چې لاولنې حج کړو زما یو لس کال عمر او اغه نه رستو یو کال رانه حجم نه قضا شوی خو کله چې د عرفات میدان کې ودرېدم او عرفات میدان کې سوالونه قبلېږي فرشتي نږدې راځي د عرفات میدان کې د دعا یو بل شانت خوندي او نبی علیه الصلاۃ والسلام ماسپخین اور مازیګر موز د ماسپخین ټیم کې وکړ د ماسپخین ټیم کې او بیا ماخام بانګ پورې نور ارتاویدو پورې نبی علیه الصلاۃ والسلام لاسونه کې د کړنو دعاګانې کولې د عرفات دعا د اغه خون او د اغه د الله جل جلاله قبولیت او الله جل جلاله فرشتو منته فخر کوي او اسماني دنیا ته نږدې چې څنګه د الله شان سره خای نږدې راشي او د دعاګانې قبلي نو سفیان ابن عیینه رحمت الله علیه وی د عرفات میدان کې چې کله به دعا ته لاس اوچت ک او د مازیګر ټیم کې بیا هر یو سړی الله جل جلاله ته جاړي او څوک الله جل جلاله نه جنتونه غواړي او څوک شیشه غواړي ډیر عجیبه غونته مزه او عجیبه غونته خوندې د خیمو کې خلق ناشتي او الله جل جلاله ته د زاریان کوي سفیان ابن عیینه وی ما به هر کالی د عرفات میدان کې اللهم لا تجعل هذا آخر عهدي بحرمك ولا بحرم نبيك وی الله زما دا اخیری راتل نه کې د مکه ته او نه د نبی علیه الصلاۃ والسلام خارته د دعا به یقین سره وي هر ځل عرفات میدان کې وی زه یو کال هم چرته الله جل جلاله نه پاتې کړي زمونږ د والد محترم الله جل جلاله د دو عمر کې برکت کی مونږ کله نه وړي کو ماشومانو مونږ ته دا دعا خو ده او دا دعا بار بار دوم مونږ توسط او مونږه پدې منته عمل الله جل جلاله تجربه نه وي چې الله جل جلاله خامخ قبلي خو عاجزه سره دعاګانې کول دي نو امام سفیان ابن عیینه رحمت الله علیه وی دا دعا ما د عرفات میدان کې چرته نو پرېخي کله چې اخیری ځل اتیا زله حج کړ دې 80 زله کله چې اخیری ځل زما د حج وی ما چې لاسونو چت کړ الله جل جلاله او دا دعا مې مخکې دشلا چې دا دعا وې ما شرم را لراغه الله جل جلاله چهار ځل ته غواړي او الله تعالی راکې وی حیا را لراغله الله جل جلاله نو په اخري ځل منته می دا دعا ونکړه هغه شاګرد وی دغه د اخري کال او په کال منته بیا وفات شي زما عزت مند مونږ څخه غټه وصله ده منګه خپل غربت ته نو ګورو منګه الله جل جلاله نه یقین سره او غاړو نو منګه الله جل جلاله خامخ د زینو ترسي بیا زمونږه معاشره کې مونږ ته نبی علیه الصلاۃ والسلام تسلی لپاره داسې اعمال خیر دي که هغه مونږه یقین سره وکړو او زمونږه زړه کې الله جل جلاله دا جذبه وګوري چې د دومره جذبه ده دومره شوق دی او دغه اعمال دې جذبې سره چې مال الله جل جلاله خپل د بیت د خپل د کور دیدار نصیب کړي نو خامخا به الله جل جلاله نصیب کړي هغه اعمالو مثال تور منته روزي کې عمره چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام دا د حج برابر ده بلکې یو روایت کې راغلی دی مسلم شریف کې وی روزي کې چې عمره وکړه لکه ما سره چې حج کړي لکه نبی علیه الصلاۃ والسلام سره چې یو ځای حج کړي نو کچا زمونږ کومرونه مسافر دی التا او سعودي کې پاتې کیږي هغه الله جل جلاله توفیق ورکړي او د روزي عمره په دې نیت منته وکړي هماله الله جل جلاله د حج توفیق راکړي زما زړه کې شوق دی د حج دا زيونه او دا مقامات او د کو ادریدل او دا د الله جل جلاله دا شعائر او دا نسک او دا حج او دا قربانیان او دا ادا کول د دې تر په زړه کې او دا په دې نیت منته وکړي الله جل جلاله خامخ راکړي بیا زمونږ دلته منګه
خپل کورونو کې ناستو مونږ ته نبی علیه الصلاۃ والسلام داس یو عمل خیر دی چې هغه د یو حج او یو عمره برابر دی. نبی علیه الصلاۃ والسلام حدیث پاک کې وی چا د سار موز امامت سره وکړ او زنانا خپل کور کې د سار موز په ټیم باندې وکړي او بیا کوم ځای کې موز کړي یا قلته یعنی خپل جمعات کې او زنانا کورونو کې په خپل مسلې باندې ناستی او دی الله جل جلاله ذکر کوي او چې نور اوخیږي نور خاتون رستو 2 رکعاته اشراق مزوږي لکه د چې یو حج او یو عمره مقبول چې الله قبول کړي دا ورسره نبی علیه الصلاۃ والسلام دا من له الله جل جلاله دلته دی یو حج دی یو عمره قبول شوی ثواب راکړي. زما زړه کې تړپ دی زما زړه غواړي چې بیت الله وګورم نو زه دلته دا اعمال شوق سره ادا کوم چې الله مالا د دې سره راکړي او مالا توفیق راکړي چې زه حج لاله شم او الله جل جلاله نه عاجزۍ سره دعاګانې او الله جل جلاله نه یقین سره دعاګانې وغواړم نو مالا به الله جل جلاله د دې مقامات او د دې مبارک ځایونو دیدار نصیب کړي. الله جل جلاله دې موږ ټول لا بار بار د بیت الله او د نبی علیه الصلاۃ والسلام د روزي دیدار نصیب کړي.